یو کور د شر د وجې نه چې کوم دی دا خبر دی تر اوسه چې هغه 15 صفحه جمع به هغه 15 شپږو کسانو ته راغله. کور څه صورتحال بس فوټو باندې شو چې دا راته وایي چې لکه دا ډز حقیقت کې دا د مسلو د حل دی، لکه چې زه راشم او دا بل علما یا به دا مسله ټیک شي حل به شي. ماشومه تاسو ګورئ دا هغه د 2 میاشتو هغه ماشومه ده چې هغه الله تعالی 2 کاله پس هغه ته اولاد ورکړی وه. دا معاشره دا په ټوپک باندې نه سمیږي. ډاکټري ګروپ چې کوم دی هغه 3 کسانو فایر کاو چې په دې فایر اندازه کې چې کوم دی په دغه سره د ما ضرور هغه چې کوم دی زخمی شو په دې ځای باندې لګېدلو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر بخونکی او مهربانه ذات دی. دا ټیم کې زه د تاکال علاقې سره جوخته پلوسۍ مقصدځای یو ډیر ښکلی کلی یو درنو خلکو کلی دا ډیر مزیدار کلی لکه دلته ډیر دیندار خلک ډیر مذهبي خلک لکه پراتی دي او د بده مرګه دلته بل ورځ یو داسې پیښه راپېښه شوې ده چې د 2 قومونو د 2 قبیلو په خپلو کې په یو ځای باندې تنازع ده. په هغې کې یو ډیر ښکلی مزیدار ځوان ثاقب نوم باندې یادېږي چې هغه د کار روزګار په لحاظ باندې ټیلر ماسټر و. دا ماشومه تاسو ګورئ دا هغه د 2 میاشتو هغه ماشومه ده چې هغه الله تعالی 2 کاله پس هغه ته اولاد ورکړی وه. نن دا کورنۍ متاثره ده ما سره ولاړ دي دا خلک چې دا پیښه ولې راپېښه شوه. مونږ ولې لکه د ډزو ښکار کېږو همیشه په مونږ کې د جرګو مرکو ډېر درانه خلک موجود وي. د هغې نه علاوه که مونږ وګورو نو مونږ خلک د خپل دین د اسلام دا هغه هر څه خبر یو لکه باوجود ته دې چې لکه زه د جومات ته راوځم الله له سجده ولګوم واپس راوځم او بیا د ډزو ښکار کېږم. مولوي صاحب ټایم راکولو ډېره مهرباني. دا راته ووایه دا ثاقب څنګه د ډزو ښکار شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د ټول نه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ او د حق د اواز اوچتولو دپاره د معاشرې د اصلاح دپاره او د معاشرې ته یو پیغام ورکولو دپاره چې دا نن کوم مظلوم زه تاسو ته وړاندې ولاړ یم. زما د ثاقب ورور دا ټیلر ماسټر چونکې دی د ماسخوتن نه بعد د چونکې دا ټایم و دی به دې کلي ته راتله خو د بده پیښه زمونږ د پلوسۍ د دې ټولې علاقې او د لکړۍ یو 2 مخصوص کورونه چې د هغې سره رشته دار دلته زمونږ سره نږدې په خوا شاچن ګاونډ کې چې کوم دی هغه واقع دي 2 رشته دار دي. نو چونکې د هغې د وجې نه تنازع دې حد ته راورسېده چې زما نن ثاقب ورور په هغې کې په دې دنیا کې نشته د دې دنیا نه نن لاړه هغې سترګې پټې کړي. صرف د دقه 2 کورونو د وجې نه د 3 کورونو د وجې نه هغې د خپل رشته دارۍ خیال وساته لیکن د خپل زمونږ د دې علاقې د ټولې پلوسۍ هغې مخالف وګرځېدل او د 2 کورونو د هغې د خپل رشتې خیال یې وساته. زما دا ورور د بده قسمته چونکې دا ټیلر د ماسخوتن دغه 10 نیمې بجې به راتلو دی د بده شامت و د ماسخوتن دا مونځ چې وشو په دې ټایم کې دی راغله او د ماسخوتن مونځ چې څنګه وشو زه دې سره یو ځای روان وو. د خلکو ومې چې هلکه مه ځه مونږ هم ورته ویل چې هلکه مه ځه. په دې دوران کې یو جرګه راغلې وه چې هغې جرګې د یو فریق نه د جمشید ګروپ نه هغې چې کوم د ضمانت هم باقاعده واخېسته او دې د تسلي هم ورکړه ډاډ یې هم ورکړه چې تاسو به ټوپک هېڅ قسمه نه راغلی. دا معاشره دا په ټوپک باندې نه سمیږي. دا معاشره به چې هر 100 مړي پکې وشي لکه چې څنګه په 2008 کې چې کوم دی دلته په دې علاقه په دغه ځمکه باندې تنازع شوې وه په دې ادیره باندې چې په هغې کې 3-4 مړي هم شوي څه د هغې د طرف نه زخمیان څه زمونږ د طرف نه زخمیان دا پیښه هم راغلې وه. لیکن وقتاً فوقتاً دا کم اوس چې نن موږ مخامخ یو د کم وقوع سره نو دا وقوع چونکې سهار نه شروع شوې وه چې د کورټ د ډیسیژن مطابق دا ده چې په دې کې به تاسو هېڅ قسمه سټینډ وغیره نه کوئ. د هغې سره رشته دار دي 2 کورونه دي دلته چې په هغې کې 2 کسان دي هغې دغه سټینډ چلی باقاعده. نو د دې جمشید ګروپ څخه کسان تللي د هغې ویډیو باقاعده د کورټ د ډیسیژن دپاره د پروف دپاره هغې دا شی چې کوم دی د کورټ د ډیسیژن دپاره د یو پروف ویډیو کوله. لیکن دا ډاکټري ګروپ د خیرالبشر د لکړۍ ګروپ دی چې کوم دی هغې نه باقاعده دغه موبایل هم اخیستلی دي او بیزته کړي هم دي وال ټکولې هم ورکړي دي. لیکن موږ په دې دوران کې چې کوم دی باقاعده
راپورټ هم درج ک چې دغه شان دغه وقوع راغلی ده. بیا د مازیګر مون نه بعد دغه وقوع چې څنګه جمع شوی د په دې جمع کې چې کوم دی دغه فریق را لګېدلی دي والټ سولې سره کړي دي. په دې کې زه رالم ما چونکې بچ بچو کو دواړه فریقین مې جدا کړل چې د کلي تنازع ده دا په تنازع په خبرو حل کېږي. مولوي صاحب دا راته وایي دا مسله دننه جومات کې هم په دغه ټایم راغله شوې وه. په جومات کې چونکې دواړه فریقین یو ځای یو جومات ته یو محله ده نو دواړه فریقین چې کوم د مازیګر مونځ شوی دی د جومات د مونځ څنګه په پیزار کې راوتي دي سره ټسمار جوړ کړي دي یو بلې وهلي دي. نو په دې دوران کې چې کوم دی ما بچ بچو دواړه خلاصې مې وکړو یو فریق مې یو طرف ته بل طرف ته چونکې دواړه محله یو کور دی نو دا ما فریقین جدا کړل. ماښام نه بعد بیا دغه شان سره د ټوپکو ډاکټري ګروپ دا وغیره ټول راغلل. بیا موږ هم بچ بچاو کو دا خبره ختمه شوه. د ماسخوتن مون نه بعد چونکې دغه جرګه راغله او دا جمشید ګروپ نه ضمانت هم واخیستې ډاډګیري نه ورکړه چې هیڅ قسمه په دې کې به ډز ډوز نه کېږي تاسو کلار سي موږ تاسو ته ذمہواري درکړو چې انشاءالله داسې څه قسمه خبره بني. لیکن په دې دوران کې ضمانت چې کوم دی د جمشید ګروپ ورکړه او هغې دا مطمئن شول چې او زما جرګه راغلې ده جرګه به زما فیصله کوي او دا خبر باندې حل کېږي. لیکن چې کله د ډاکټري ګروپ سره دی ناس په دوران دغه کې چې د جرګې ته دی یو قسم دوکه ورکړه او دغه جرګې مشران د دې سره ناس په حجره کې لیکن د دې چې کوم کسان دي او څو 15 کسان هغه راغلي دي او د جومات مخې ته ولاړ دي. د جومات نه لږ شانتې وروسته ټرانسفارمر د کور ګلی ده محله دغه ځای نه ولاړ دي او دغه چې جمع شو د خلک راوتنه په دې کې زما دا ورور دا راوتی دی د بدو شهامتو چې کوم دی ډاکټري ګروپ چې کوم دی هغه 3 کسانو فایر کو چې په دې فایر تنازع کې چې کوم دی په دغه سره د ما ضرور هغه چې کوم دی زخمی شو په دې ځای باندې لګېدلو بیک سایډ لمبر سپاین دغه ځای باندې لګېدلو مخې ته تیبولی او دې ژوندي هم په دې دوران کې لیکن چې کوم دی داسې یوه ګنټه خو شا تېره شوې ده نو ده په خپله په فون رابطه کړی چې دغه شان زما یوه ګنټه وشوه زه لګېدلی یم په ډزو کې تاسو راشئ ما اوچت کوئ. پای کې زما دا ورور حضرت امین چې کوم دی ورغلی دی عرفان الله زما راتلو دی اوچت کړی دی باقي د تر چړیاګره پورې دی چې کوم دی ساه یې اخېسته چې کوم روح لا ورکړي الله چولی او دې نه پس د بیا چې کوم دی اخري سلګۍ چې کوم دی هغه د دې ورور په هغې کې اخري سلګۍ و. مولوي صاحب دا راته ووایئ چې لکه موږ خلک د هر څه نه ښه خبر یو لکه چې دا راته ووایي چې لکه دا ډز حقیقت کې دا د مسلو د حل دی لکه چې زه راشم او دا بل ولمه یا به دا مسله ټیک شي حل به شي. محترم د دې معاشرې د اصلاح لپاره دز علاج نه دی دغه جوړه کدی کې سل مړی وشي دا ټول ادیره د خلک چې کم د کورونو ته یوسي او په دې باندې دغه پیسې دا ټول کلی ته راوړي او دغه معاشره دغه شان دي ساتي نو دا دز چې کم نه دا په دې دز سره د معاشره نور فساد د زی زمونږ دا بچیز فساد د زی دا معاشره د دې جړلې وځي لیکن کدا په سونو دا مړی په دې کې شنو دا حل نه دی دغه جرګې حل د اخیری په دا خبر باندې خبر ختمي کیږي. یو خفګان هم په دې خبره باندې کوم چې موږ به حیثیت ځان ته مسلمانان وایو من منع مساجد الله ان یذکر فيه د دې آیات مصداق چې موږ ګورو نو نن مو د سحر جمع کې قتل 15 کسان ولاړو حقیقت د چې دا د ماسپخین منځ کې ګوري د مازیګر منځ کې ګوري صرف د یو کور د شر د وجنه چې کوم دا خبر دی تر اوسه چې هغه 15 صفه جمع و هغه 15 شپږ کسانو ته راغله نو هر سړی په دې وحشت او خوف کې مبتلا شو چې زه مسلمان خپل مسلمانۍ د سړي شک راشي چې خدای په جماعت کې هم ځنې فارغه او چې د مازیګر منځ شر د ماښام منځ په جماعت کې شر د ماسخوتن منځ په جماعت کې شر نو موږ افسوس په دې خبره کوو چې خدای چرته لاړ شو. موږ په خبر کې خو کتا سو ګوري دلته یو سی سی پی او پېښور راغلی ډاکټر میاں سعید صاحب ډېرې زیاتې مسلې لکه د تاڼو په بنیاد د ډي آر سی په بنیاد باندې حل شوې هلته تاسو څه کوششونه کړي تاڼې ته تللې ایس پي ته تللې نور چېرته تللې هلته نه تاسو ته امیده شوې نه امیده شوې الحمدلله اوس خو نن چې کوم خبره پرون زموږ د ایس ایچ او صاحب سره شوې ده ایس پي صاحب سره شوې ده سی پی او صاحب سره شوې ده الحمدلله موږ ته 100% چې کوم دی دا خبره راوکړه چې هیڅ قسمه مایوسي کېږئ مه او انشاءالله چې کومه وقوع ده کومه تنازع ده 3 ورځې مهلت یې موږ له راکړی دی چې په 3 ورځو کې به انشاءالله موږ تاسو مکمل مرسته او کم قانوني کارروایي ده انشاءالله موږ به خپل حق ادا کوو په 3 ورځو کې او تاسو به هیڅ قسمه مایوسه کوو نه. تاسو دغه سره موجود وئ رور سره ثاقب خو به یاره ستاسو زه وایم چې ستاسو په غېږه کې ساه ورکړه څه مو لیده هغه ټایم بس سخت وخت هغه ټایم کې زما د ټلیفون کو یاره ته کوم ځای کې مې یو ځای خلک بهر یم او خلاص زه لګېدلی یم او څوک نه اوچتولو څوک نشته هلکان مخامخ ولاړ دي په دې وجه کې موټرسایکل باندې را روان زه ډېر تیز راغلم
چې ما وکړه بدیان دا پروت و نو روچته مو ګاډي کې مو واچولو نو بس یاسې لږ مخکې لاړم ما هغې کې راپرېوتم صاحب کور څه صورتحال بس فوټو باندې ښه وګورئ تاسو خپل ولید هر څه قدرمند پښتنو دا معاشره چې کومه ده لکه موږ اکثر داسې ځایونو ته لاړ شو یقینو کې چې لکه خبرې هم بیا موږ نه کېږي لکه زه به ده ویم چې دا ټیک ته صحیح ده دا مسله او تنازع ده خو په کور کې هم شر وي په علاقه کې وي په دوکان کې په هر ځای کې یو ځای و یو خبره باندې چې دی لکه د چا رای نه برابرېږي حقیقت کې به لکه مسله ولانجه به راځي خو لکه زه به ده ویم چې مسلې لکه حل کولو وجه چې دی لکه هغه ډز نه دی لکه که زه راوځم او تا ته بار ورته کښېنم او زه ویم چې یاره بس دا مخکې ووژنه او کېدای شي دا مسله حل شي دا تاسو ګوري لکه دا کورنۍ ډېره زیاته په خفګان کې ده زه خپل هم ډېر زیات هغه ډسهارټ کېږم چې لکه دې نه پس ته به څومره مشکلات راځي چې لکه ته یو سړي ته بیا به دا ووایې چې یاره هغه ما ته هغه خون وبخه یقینا لکه دا پښتانه چې دي دا خو ډېر زیات جذباتي دي او مونږ هر ځای کې په غیرت باندې او په پښتو په دغه باندې یادېږو چې بی شابه زر کوه بدل واخله نه د دې حل چې دی لکه دا بدل نه دی معاشرې ته به داسې پیغام ورکو چې لکه زما د کور ور کولاوي نه چې هغې له زه تاله ولګوم او د علاقې د محلې نه ورک شمه او زما هغه ماشومان چې کوم سبا هغه نوی نسل دا غټېږي هغه به سکول له ځي یا به کالج له ځي هغه نه به سړی جوړېږي داسې دینداره به ترې جوړېږي الله تعالی دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي زه هم خپله یو مطالبه کوم د پولیس چارواکو نه چې تاسو سره دې انصاف وشي او دا مسله دې په خوش اسلوبۍ سره حل کړی شي ډېره مهرباني